سلامونه په خیرونه ستړي مشي په خیر علي په خیر رمضان ته لیدونکو نن بیا یو بل اپیسوډ سره تاسو موږ ګورئ د یو کوټي شانتي نه د یو وګړو غوندي بریک نه پس ځکه چې تر دې د پر تاسو د روزه خطر شي وي او زموږ پروګرام انتظار به تاسو کوئ چې په دې کې یو چې کوم ډیر زیات ضروري خبر دا په دې کې دا چې ډاکټرز موږ ډیلی راغواړو کنه موږ ډیلی غواړو چې کوم مسلې دي د روزي سره تړلي هغه باندې ډسکشن وکړو او که د هغه سره نه مینو روزه کې داسته چې صحت خو مهمه لري څنګه چې موږ هغه لپاره خوراک چې د هغه بندوبست کو داسې هغه لپاره د غم ډیر زیات ضروري دي د هغه خیال ساتل ډیر ضروري دي یا غم بیماریاں چې موږ ته کیږي یا موږ د کېدو خدشې نو د هغه خیال هم ساتل ځکه ضروري دي که ځکه زموږ طبیعت خراب وي نو بیا موږ روزه نشو ساتلی د نن ورځې حدیث شریف د تاسو سره شریکوم جی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل زما په صحابه کرام پسې بد موای او مکنزل کوي په هغه ذات مې دی قسم وي د چا په اختیار کې چې زما جان دی که تاسو کې څوک د احد د غر برابر زر خرج کړئ نو هغه د یو صحابي برابري ته یا نیمه برابري ته هم نشي رسیدلی زه فکر نه کوم چې بینګ مسلم ممکن به داسې څوک کی چې به صحابه کرامو پسې به احترامي کوي خو که څوک کوي نو دا حدیث شریف تاسو ګورئ او تاسو به زموږ د صحابه کرامو د عزت د احترام او د رتبې معلومات کیږي نو دې سره زم د روابزه طرف ته چې روابزه زموږ سپانسر دی د پروګرام هغه میسج څه دی روابزه د ختیج رسول الله کاله پخوانی افسانوي شربت د نړۍ انتخاب دی چې ذهن روح او بدن تازه کوي او انرژي زیاتوي د روابزه یوازې په پاکستان کې نه بلکې د نړۍ په 15 هیوادونو کې خلک خوند اخلي په روابزه کې د بوټو او میوو شتون په ځانګړي ډول توانایي ورکوي او ورسره تازګي ورکوي د روابزه یو جګ جوړ کړئ او په فریج کې کېږدئ کله چې میلمانه راشي نو ورته ورکړئ که تاسو د ډوډۍ په میز روابزه نه ګورئ داسې احساس کوئ چې څه ورک دي هاوس آف نیسلې ملک پیک به تاسو ته رمضان ښکلی کی موږ به تاسو ته زموږ بهترین پروډکټس درکو نو تاسو زموږ له هر پروډکټ څخه خوند واخلئ تاسو کولی شئ د یوټیوب له لارې زموږ د پروډکټس 10 غوره ترکیبونه زده کړئ تاسو کولی شئ دا په شیک او چای کې ګډ کړئ او خوند ترېنه واخلئ موږ باور لرو چې تاسو به دا ټول ترکیبونه هڅه وکړئ او په رمضان کې به ترېنه خوند واخلئ جناب بل شربت دی چینګ رمضان د روژې په دې مبارکه میاشت کې باید د خپل شاوخوا خلکو خیال وساتو نو راځئ چې د روژې په مبارکه میاشت کې خوشحالي ولمانځو د ټینګ رمضان سره ټینګ ویټامین سی لري چې د قوت مدافعت وړتیا کوي په ټینګ کې هر خوند تاسو ته د دې اصلي میوې خوند درکوي دا زموږ د سپانسر میسیجز چې ما تاسو په درو سره او جناب زو مونږه د کچن طرف ته جی عفران السلام علیکم السلام कैसे हैं आप ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र है ओके जी तो बताएं आप क्या बनाना सिखाएंगे आप आज हम चिकन लेमोनेड बनाना सिखाएंगे चिकन लेमोनेड जी क्रीमी चिकन होता है लिक्विड में होता है और साथ राइस होते हैं इसके साथ हर्ब राइस होते हैं बॉइल्ड राइस ओके तो इसको फिर मिला के खाते हैं तो ओके तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इसको बनाने के लिए कौन सी अज्जा चाहिए एक जब आप वो बता देंगे फिर आपने हमें ये बताना है कि अब इसको बनाने का तरीका क्या है इसके लिए हमें सबसे पहले ऑयल चाहिए होता है ये 20 ml ऑयल चाहिए होता है और गार्लिक पेस्ट चाहिए होता है ये 7 ग्राम क्रीम चाहिए होती है हमें 70 ml मिल्क चाहिए होता है ये 50 ml चिकन 200 ग्राम चाहिए होता है और राइस ये 125 ग्राम चाहिए होते हैं और बाकी इस गार्निशिंग वगैरह के लिए टमाटर्स और ये चाहिए होते हैं ये टमाटर जो है वो गार्निशिंग के लिए चाहिए ये गार्निश के कोई भी आप ग्रीन में साथ धनिया वगैरह या पुदीना उसकी गार्निश है या टमाटर वगैरह की ठीक है बहुत शुक्रिया जी لیدونکو اومدې سره اوس موږ د یو بریک طرف ته ځو بریک نه چې واپس راشو زموږ د پروګرام بیلابیل میلانه موږ سره ناست وي نو د بخیر رمضان سره وشي خو یو ورکوټي شانتي بریک ستړي مشي جی ویلکم بیک ټو په خیر رمضان زما اولنۍ میلمنه د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري زله هما دی موږ سره مخکې هم ولغلی موږ سره کې تاسو د سیډي سره خامخه پیژنګلو لري جی ستړي مشي
مهرباني ډیره څنګه دي چې تاسو روزي خې تیری کې د خیر سره الحمدلله جی روزه ویدرم ګرميږي او پاکستان کې سیاسي دغه چې دی اکټیویټیز چې کوم دي او سیاست چې کوم دی نو هغه ډیر زیات ګرم دی او پروژه کې اسیم سړی چې کوم نو لک روټین چې دی هغه چینج وي د عام ورځو نو بیا سیاسي اکټیویټیز نو څنګه مینج کوي دا ارسه دا ویری روجا خو ډیر انیوزول شانته سٹارټ یو ها بالکل لکه منګ دا شونه نه ایکسپیکټ کو چې एकदम لکه یو قسم جھٹکے وی ډېرې زیاتې مطلب یو خدا سي چې دا مارچ کې منګ د سپرلی انتظار کو نو یو دم ګرمي شروع شو نو ویدر هم داسي یو ګرمه یا ټیک شو جی جی نو هغه د روجې خو چې سر روټین دی پاغي خو صفه خبره ده پوهیږو هم نه پدې چې دومره اکټیویټي سٹارټ شوی دی منګ ایز ا پولیټیکل ورکر چې کم زمونږ ایفرټ دی هغه منګ اوس ډیر زیات هغه اکټیویټیز سٹارټ شوی دی جلسې دي مختلف ځایونو ته تګ دی لیډرشپ په سره میټینګز دي او ډیفرنٹ پدیشونو کې منګ دا نه بیزی شوی یو چې منګ نه دام هیر شوی دی چې دا سویما روجا ده او څنګه روانه ده خو بهرحال الله ډیر فضل دی الحمدلله مبارکه میاشت او خدای پاک زمونږ نه بسکار اخلي چې موږ دې فیل تم رالو او دا الله مهرباني دا ډیره زیاته خو وخت ختیږي گزاره کو دا راته وایي چې د دې نه مخکې چې تاسو راشئ څنګه تاسو تعلق د قبایلو سره دی نو دغه طرفونو ته روجي باندې یو خوځښت څنګه چې نیولې باندې ډیر زیات کلک دي چې باید روجي ونیول شي داسې اهتمام هم ډیر زیات ورته کوي تاسو څه داسې یادونه د تاسو د سیمې چې موږ سره شریکول غواړئ څه خاص داسې چې هغه ښارونو کې هغه سینی او زما جی ټرایبل ایریا زمونږ چې اف آر بنو زمونږ علاقه ده بیا زما اپبرنګینګ بلوچستان کې شوی دی نو دای دواړو ټریډیشن چې کم دی هغه ډیر د سه قبایلی ټچ دی په دی هغه کې په دی ټریډیشن کې په دی کلچر کې نو ما د پاره دای دواړه یو قسم مخکاری هغه سه د روجې غن تنظیم ډیر زیات هغه د پاره خپل لوکل چې کم زمونږ کوزینز دي زمونږ ډیشز دي اور ډیفرنٹ شربت شورو افزا والا سپیشلی نو آشیونه زمونږ په کلچر یو حصہ جوړه شوی دا چې مونږ کا خار کیو کپکلی کیو او کپکلی کیو هغه زمونږ په دسترخوان باندې ضرور موجودی دا شي صحیح ده دا راته چې تاسو خوراک کې څه خوخي پروژه کې تاسو وایي چې په دسترخوان باندې دا پکار دي داسې چې دینه پته لګي چې دا روزه ماته دی یا افطاری ده زما ډیر هیوی شونه پکې نه خوخ لایټ شانته چې کوم هغه دی خدا دی چې خپل لوکل چې سمې کنه زمونږ خپل چې کم پاکستانی کوزین دی ډیشز دی هغه زما زیات خوښ لکه سموسي تاسو زیات خوښي کا پکوړې دای بلې چاټ چنا چاټ داشونه فروټ چاټ خپلم کوشش زیاتر فروټ او افطاری تیار کړئ او جی او زیاتر ز په خپل کوم ها کور کې خپل کوکینګ کوي ها دا راته وایي چې تاسو د سیاسي اکټیویټیز چې کله نه شروع شوي دي نو تاسو په روجماتو کې څه فرق راغلی چې من زیاتر کور نه بهر به راځي نو بیا شروع کې خو یو څو داسې رالل چې منګ په دې کې کنفیوژن و چې دا به منګ اسمبلی کې روجه ماتو یا به منګ کور کې ماتو نو اسمبلی کې هم داسې تنظیم ونه شو اور بیا هغه روجې ماتي باندې منګ بالکل پوه شوي نه یو چې کم ووټ آف نو کانفیډنس والا غرض وا نو هغه کې منګ حالات باندې بالکل پوهېدلو نه چې دا حالات کم طرف روان دي نو دی وجه نه منګ نه کور ته تللی شو او نه اسمبلی ته کېنستی شو آی مین لږ کنفیوژن و پکې په دې حال کې نو روجه منګ ډېره زیاته ګډه وډه تېره کړې ده لکه ډېر کنفیوزډ او ډېر هغه خو اوس چې دی نو اکثر که میټینګ هم راشي نو لیډرشپ طرف نه بیا افطاري انتظام وشي مطلب دا دی چې کله کله روزه چې دی تاسو تیاروئ نه تاسو کور کې هم نه کېږي د بهر هم وي موږ هم د روزه ماتي بندوبست کوو په کچن کې ترسکون کې جی آپ بتائیں آپ کوکنگ شروع کریں گے سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں بس یہ چکن میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا سالٹ اینڈ پیپر وغیرہ تھوڑی دیر کے لیے 8 سے 10 منٹ رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد اب اس کی کٹنگ کر کے تو پھر اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے اوکے جی پلیز شروع کریں ښه دا راته وایي چې په سیاست کې تاسو یې او سیاست چې ته اوس موږ ګورو خیر د شروع نه چې کوم دی کله موږ
د سیاست ته په کوم نظر ګورو په کوم سیمو سره زموږ تعلق دی نو د ښځو دپاره هم ګرانه دی او د سړو دپاره هم ګرانه دی خو اوس ډېر زیات ګرانه دی ځکه چې ځان پروف کول خپل خبره پروف کول او د دروغو د رښتیا لیدونکي ډېر کنفیوز شي چې اوکې اوس سوشل میډیا هم ډېره زیاته اکټیو ده چینلز دي نو سړی وایي چې رخه اوکې دا م یو خبره کوي دا م یو خبره کوي په هغې باندې پوهېدل او بیا خپل موقف مخکې کېښودل او خلکو ته ویل چې یاره زه رښتیا یم څومره ګرانه ده تاسو ته دا تاسو رښتیا وایي چې دا شی اوس نن سبا ګرانه شوې ده دا خبره چې په چا اعتبار وکړو په چا بروسه وکړو څوک رښتیا وایي څوک دروغ وایي خو چونکې نن سبا د سوشل میډیا وخت دی هر یو کس لاس کې یو کیمرا هم ده یعنی بذات خود یو کس هر یو کس یو رپورټر هم دی یو کیمرامین هم دی یو سپوک پرسن هم دی نو هر یو کس خپل ویو ورکولی شي خپل رائے ورکولی شي اور کرنٹ چې کوم سچویشن بدلیږي ډے بای ډے هغې نه ټول کسان خبري نو دې وجې نه خلکو ته ښه پته وي که موږ دروغ هم ویو نو نیکسټ ټایم چې دی نو هغې ویریفیکیشن دپاره چرته نه چرته هغه شی مخامخ شي خلکو ته نو اوس خلکو سره دروغ ویل یا چې کوم دی د دروغ وعدې کول چې کوم دی اوس دومره اسانه نه ده اچھا خبره وي سب کو سب پته ہے نو دې وجې نه دا اوس خلکو دپاره یو ډېر هغه دی چې هغه ریپیټډلی هغه وعدې کوي دروغ وایي او بیا چې کله دوی ته اقتدار ملو شي نو دا خپلو خبرو نه راواوړي چې اور هغه لکه خبره مینوپولیټ کول او ټویسټ کول چې کوم دی اوس هغه شی دومره آسان نه دی نو که تاسو پر اختیار سره یې تاسو کریډیبلیټي میټر کوي تاسو د خپلې خبرې سټینډ اخلی او چې کم مخکې تاسو څه خیالات و په هغې نن هم تاسو ولاړ یې نو خلک به تاسو په خبرې بروسه کوي خلکو سره اوس دومره پولیټیکلی خلک میچور شوي دي اوس ماحول هم ډېر بدل شوی دی هر یو ماشوم هم خبر دی چې په حکومت کې څه روان دي په ملک کې څه روان دي په دنیا کې څه روان دي نو که تاسو په خپل یو عزت خپل سچایي خپل رښتیا دپاره ودرېدو سټینډ اخلی نو ستاسو عزت به مغم را قایم وي چې څنګه مخکې و لکه دا دومره بیا ګران کار نه دی خدا په موږ باندې یو ډیپینډ کوي چې موږ څنګه ډیلیور کوو ښه هسې هم د ګرانو فیصلو دپاره او د جدوجهد دپاره سټرانګ مایند ډېر ضرورت دی یعنې چې یو سړي د مضبوطو اعصابو مالک وي ځکه چې یو وړه غوندې خبره یو ورکوټې غوندې اکشن چې کوم دی هغه ډېر اپوزیشن چې کوم دی هغه اغوستلی شي او هغې نه څه ډېره لویه خبره جوړولی شي یا په غوسه کې څه فیصله کول یا جلدي کې یو فیصله نو بینګ اے پالیټیشین تاسو په خپل اعصاب چې دي هغه څومره کنټرول ساتي او څنګه کنټرول ساتي په داسې حالاتو کې ځکه چې ځینې داسې خبرې چې سړي بالکل څه ورته وایي جذباتي دومره زیاته شي تکلیف ورته وشي نو ځکه په هغې باندې غوسه هم شي تاسو څه کوئ هغې دپاره نجیبه تاسو لکه په خپله یو ورکینګ وومن یې که نه سارټ آف په میډیا کې راځئ ټول عمر تاسو زه تاسو ګورم فالو کوم هم تاسو څنګه خپل کیریئر پرسو کړی دی څنګه ستاسو خپل ځان مطلب اپنے آپ کو منوایا ہے جیسے آپ نے نو دغسې چې څو پورې د ښځې یا د سړو اعصاب سټرانګ نه هغه هر یو فیلډ ته سکسسفلی نشي پرسو کولی فیلډ لکه تاسو به کامیاب اله وی چې تاسو په سنسس کې اوسیږئ په خپلې غصې کنټرول کوئ په خپل جذباتو کنټرول کوئ او خپلې فیصلې په ډېر هوش و حواس کې کوئ او هغې سره ودرېږئ نو لکه دا ډېر یو مطلب اگر که پالیټکس زه وایم که نه دا د مضبوطو اعصابو خلکو کار دی دا د کمزورو اعصابو خلکو کار نه دی اسپیشلی بینګ ا وومن پالیټیشن په موږ باندې ډېر زیات سخت چیک وي بنسبت په سړو چې څنګه ښځه یي نو هر وخت په ښځې تنقید چې وګورئ دوپټۍ نه واچولې وګوره جامو ته یې وګوره او مطلب د دې خبرې ته وګوره د دې خندا ته وګوره یعنی پرسنالټي ججمنټ چې کوم دی هغه انفارچونیټلی زموږ هر وخت په ریډار کې په دې کې اوسېږو خلکو سره نو دیشی یعنی ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سارا کچھ لے کے چلنا پڑتا ہے مطلب ټف دی دا ټف دی ټف دی دا راته وایي چې کور کې ساس واړه
چې د هغې په دې خبره کې اوسه پورې څومره ستاسو ملګري دي چېرې تاسو دا فیصله سري چې تاسو سیاست کې پاتې ځکه سیاست ورځ پر ورځ لکه چې ډرټي پالیټکس کنه خو نور ورځ پر ورځ موږ دا یو دا وایي چې ګرانېږي بل دا چې ډرټي کېږي ډېر زیات ځکه چې خبرې اوس پرسنل ته رسېږي خبرې اوس فیملیز ته ورسېدې که نه داسې نه ده پکار که نه نو ای کله تا ته دا نه وایي لکه یا کله تاسو سره دا یاري نه چېرې دا خبرې خدای مکه سبا زما د فیملی پورې ورسي چې د هغې دې کې څه کار نشته دی د هغې دې کې څه ریلیټډ نه دي د دې سره ځکه چې زما کار دی زه دا کوم تاسو मतलब چې کومه دا خبره وکړه کنه دا په هر چا باندې نه لاگو کیږي मतलब आप अगर किसी को गाली देंगे तो जवाब में आपको गाली पड़ेगी تاسو خپل امیج داسې جوړ کړئ چې بل کس تاسو ته کنځله کوي نو هغې نه مخکې سوچ کوي چې زه چا سره لګیا یم او چا دپاره خبره کوم لکه زما چې کوم ایکسپیرینس دی الګ چینج دی مطلب دا دی چې تاسو په عزت او په ریسپیکټفولي طریقې سره چې خبرې کوئ تاسو لوجک سره خبره کوئ تاسو رښتیا وایئ تاسو په خبرې کې وزن وي یا رښتیا وي یا کنوینسینګ پارس تاسو سټرونګ وي نو بیا به خلک ستاسو خبرې باندې ریلای کوي که ستاسو څه خپل لکه کنځلي کوئ بل ته کنځلي کوئ بدتمیزي کوئ نو دې نه به جواب کې هم تاسو هم شی فیل هغه کوئ فیس کوئ نو دا شی मतलब دا دی چې زما په نظر کې زه به خپله رای ورکوم زما په نظر کې پالیټکس چې دی د انبیا کرام پیشه ده زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مدینه ریاست جوړ کړی نو ایز ا پالیټیشن به زه یې هغه ګڼم چې هغې لیډر وو هغې لیډینګ رول کې رالل او خپل ټیم یې جوړ کو بیا یو مینجمنټ سټرونګ مینجمنټ جوړ کو او بیا هغې نه هغې ورکوټې شی ګروپ په پوره دنیا کې چې دی سپریډ شو نو دا په موږ باندې هم لاګو کېږي بینګ ا مسلم چې زموږ خپلې رویې څنګه دي په پالیټکس کې زما بچی که ګوري چې زما مور رښتیا وایي زما مور حق خبره کوي زما مور چې دی نو په کرپشن کې نه ده زما مور چې کوم دی نو په غلطو لارو نه ده نو زما بچی به زما سټرینث جوړیږي ما به ریسپیکټ کوي همدغسې خاندان کې به زما ریسپیکټ وي په معاشرې کې به زما ریسپیکټ وي په پارټۍ کې به هم زما ریسپیکټ وي خو چې دا په پالیټکس چې یو نوی څیز راغلی چې د یو بل فیملی ټارګېټ کول نو دغسې هم کله داسې نه وایي چې ستاسو د وجې نه ستاسو فیملی ټارګېټ نه شي لکه اوس پرون موږ داسې کېده چې د صحافیانو فیملیز یا د هغې کور مخ ته چې د احتجاج کېږي یا د پالیټکس نو دا شی داسې نه لګي چې د هغه فیملی ممبر چې د هغې د کارونو سره څه دغه نشته نو کله کله تاسو دا نه لګي چې داسې نه ده پکار ګورې دې کې بیا ستاسو خبره مطلب دا دی تاسو د صحافیانو خبره وکړه صحافت چې کوم دی که نه یو داسې پروفیشن دی چې هغې کې کس ته نیوټرل پکار دی اوس لکه زه پاکستان تحریک انصاف سره بلونګ کوم نو زه به د پاکستان تحریک انصاف چې کوم منشور دی هغه فالو کوم هغې زموږ لیډرشپ چې کوم سټانس دی هغې څه کم ډایرکشن دی زه به په هغې ځم صحافي چې کوم دی هغه یو پارټي سره بلونګ نه کوي دا د هغو په چې کم مطلب کم قسم د هغې ټویټس دي بایسنس اور مطلب دومره هغې هیټ سپیچ شروع کړی دی هغې هیټ ټاک شروع کړی دی چې خلک ورنه بددله شوي دي نو عوام چې کوم دی ګورې عوام صحافي زما کوېسچن دا و چې لکه ستاسو پالیټکس کې تاسو که چاته ښه وایي که بد وایي خو هغه خو ستاسو سره دی که نه خو دا چې ستاسو خور رور مور کور فیملی ځکه چې کور چې دی یو داسې یو ځای دی چې هلته یو فیملی اوسي که نه نو د هغه خلکو فکر نه کوم چې د هغې په سیاست کې دونه دخل لکه څومره چې ستاسو دی یا ستاسو کړه وړه نو داسې دغه کول د پالیټکس کې هم او په صرف صحافت کې نه هر یو ځای کې ایون په پالیټکس کې چې کوم دی آیا داسې پکار ده چې لاړ شي ځکه چې یو انډیویژولي یو کار کوي او هغې سزا د ټول فیملی له یا ټول کور والا ورکړي شي ګورې دا بعضو زه ستاسو مطلب تاسو خبرې سره اګري کومه چې یو کس چې کوم هغې پرسنل چې کوم بیهیویر دی هغې سزا یا د هغې هغه چې کوم دی تکلیف د هغې فیملی ممبرز ته رسېدل نه دي پکار د دې شي حوصله شکني پکار ده خو انفارچونیټلی نن سبا पॉलिटिक्स के यो शय गेन कवल या अपने नारे को तकवीत देने के लिए लोग गलत रास्ते इख्तियार करते हैं लका प गलत उलारो बांधे दुई रवान दी मीन्स ओस तासो द जमायमा जमुंग चिकम चेयरमैन लीडर चिकम दे दा गई एक्स वाइफ था
هغې بچو ډېر ټایم نه پالیټکس پرېښی دی. اوس ریسنټلی زمونږ یو پارټۍ تللې ده او هغې کسان چې کوم دي هغې کور مخې ته هغې کنځلې کړي دي د بچو. نو لکه تاسو چې دا شی کوئ نو ګورئ موږ خلکو ته چې کوم اگزامپل سیټ کړو خلک به هغې ریاکشن ضرور ورکوي. دا خو وایم که نه چې لکه د چا لکه کوم کس چې د څه شي کوم کار کوي هغه باید د هغې هیټ وګوري او هغې سره مقابله وکړي. زما بیا خپلې خبرې ته راځم چې تاسو څنګه एग्जाम्पल सेट करें जवाब आपको वैसा मिलेगा. नहीं होना चाहिए लका नदी पकार यो शे चिकमा सुमरा पर रिस्पेक्टफुल वे के तासु बोतले शी आगा ढेर जरूरी दे चे मंग दागी शी रिस्पेक्ट वैल्यू कायम उसातु बनिस्बत दे चे पहर शी बांधे मंग पे इदारों बांधे एतबार ख़त्म शो ज़मून पे पॉलिटिशियन बांधे एतबार ख़त्म शो ज़मून पे हर यो शी हर यो प्रोफेशन बांधे एतबार दखल को ख़त्मी की लग्या दी हम दगे बिहेवियर और दास न पकार बिल्कुल किचन तरफ तो जी आपने काफ़ी मतलब हम यहाँ पे बातें कर रहे थे आप भी वहाँ पे काफ़ी आग वाग लगी थी क्या क्या कर रहे थे. बस ये सबसे पहले तो हमने ऑयल डाला मैंने बताया था आपको गार्लिक फिर चिकन क्यूब्स जो कटिंग हो गई थी उसको कुक किया तो इसके बाद हम इस पे डायरेक्ट ये लेमन जूस ये डाल देंगे. ये लेमन जूस कितना होगा कोई कितने टीस्पून या 30 ml बताया था मैंने. ओके तो ये है लेमोनेड है तो इसमें लेमन की थोड़ा सा जो है ना मिकदार ज़्यादा होना थोड़ी सी हाँ, वो टेस्ट आनी जी चाहिए इसमें. हाँ तो बाकी चिकन पाउडर इसमें डाल देंगे ये 7 ग्राम जो है ना. तो ये डालने के बाद हमने इस पे क्रीम डालनी है. नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम है ये. तो क्रीम आपने कितनी बताई थी कितनी ये 70 ml बताई थी मैंने. 70 जी ओके 70 ml. और ये चिकन इसमें बन जाएगा मतलब इसमें और ये पानी वानी कोई और चीज़ नहीं डालनी. बस ये चिकन इसमें बन जाएगा और दूध डालेंगे इसमें 50 ml. तो चिकन आपका तैयार हो जाएगा और साथ में इसके राइस होंगे वाइट राइस जो है ना. हाँ मैडम ज़रा तो वही चीज़ सास वासे खड़ो किसे खोखती आम ज़मा ज़्यादातर बारबेक्यू ख़वाही और अफ़गानी पुलाव ज़मा ख़वाही खा ढेर खा तास वाली चदी शुभी सरम तरी पर शुभी द माहौलियात तो द तफरीद अगसर ददी बारे के बताओ सो क्वाड़े चे द के पी सर खैर सासु ताल्लुक कम ने तासु बदरी जुनो पता हम भी खास कर नुदारा तो आई चे د ځینې ملکونه د سری چې هغه اکانومي ولاړه په سیاحت باندې دا او په دی باندې نو دا راته وایي چې که دا ډیولپ شي په پاکستان کې نو اصل لري چې څونه کنټریبیوشن به وشي دی په اکانومي کې دی لارې نه. چې کوم زمونږ داسې ناردن ایریاز دي یا زمونږ چې کوم داسې ایریاز دي سوات مالکنډ ایریا دا ښکلي ځایونه دي دې ځای کې ډېر زیات ډیولپمنټ پکار دی. और टूरिज्म द पारा लका टूरिज्म द पारा मेन शे दे रोड्स ची टूरिस्ट तक की चिकम दे आगा ज़यूना द टूरिस्ट द पारा एक्सेसिबल वी ब्या चे दे द आगी खल्को मैच्योरिटी पकार दा आगी बिहेवियर द कम खलकम चलता लोकल दी चिकम लोकल्स दी कना द आगी इलाके मा दा कतली दी चे मंग चरता बाहर न खलक राशी नो ज़मुंग बिहेवियर चे दे गई सर अलग शांति मंग हालांकि कल्चर दे मंग मिल मस्तिया और जमंग चिकम मेहमान नवाजी कल्चर अगा हो एग्जाम्पल पर दुनिया के खलक वर कई नो जमंग खल को यो खुदा दी चे हर यो गवर्नमेंट राजी गई त पकार दी जमंग खलक पकी इन्वॉल्व की दा से पॉलिसीज जोड़ शी चे अगई लोकल जगजे के इन्वॉल्व शी दा गई चिकम कॉन्ट्रीब्यूशन ही अगजियात शी बल द सफाई ख्याल सातल पकार दे बाहर न चिकला खलक राजी दा गई मिल मस्तिया और अगई फैसिलिटेशन देर पकार दे अगई त अवेयरनेस वर कबल पकार दी अगई त दा मतलब अखपल जमुन चिकम कल्चर दे जमुन ट्रेडिशन दे जमुन रसूम व रवायात दी जमुन ड्रेसेस दी द अगे सरा इंट्रोड्यूस कबल पकार दी चे सुकराशी नो अगई त पता लगी चे मंग सिंग उसीगू जमुन खुराक सिंग दे जमुन लिबास सिंगा दे नो दा शे बा अला ढेर ज़्यादा प्रोमोट कीगी ची आज एनवायरनमेंट ढेर पीसफुल वी और ढेर खलक ढेर कोऑपरेटिव वी او دا تاسو ډیر خاصه خبره کوم چې لوک خلک انوالو کیو خو هغه اکونومیکلی هغه ته یو سپورټ ملو شو بل لري چې څنګه تاسو چې هغه له پوهه پکار د چې څنګه بهر نه سوک ویزټ لرش موږ څنګه ټریټ کو هغه در څنګه بیهیو کو دا ډیره زیاته امپورټنت خبره ده جی زلهما بي لمون سره ناصر یو ورکوډ شانتي بریک الو واپس را ستانه کی ګولې درکو تاسو هم پروګرام کې برخه غستل شي د لایف کال د لارې نو یو بریک والے واپس را ستانه کیو
اوکې دا کیو زما لپاره وختي هم کنفیوز ږم. اوکې نو ویلکم بیک ټو بخیر رمضان. لیدونکو اوس موږ سره ډاکټر صاحب هم راغل دی سټوډیو کې ناست دی جی. هغه هم زه تاسو سره انټروډیوس کوم جناب ډیر محترم ډاکټر علمگیر خان صاحب جی. ستړي مشئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روک صاحب څنګه ګورې تیر هفته چې راغلی وي لګ ډاون شوی اوس هغې نه لږ نور هم زیات ډاون شوی خوب کم دی. څنګه خوب نشته. خوب روټین هلته کې سهار ډیوټي بیا افطاري هغې نه وروسته بیا تراویح نه وروسته اپریشن شي نو بیا سحري ټایم بیا د هغې نه وروسته 2-3 غنټې او بیا هسپتال او بیا منډې ته بیا. او مای ګاډ دا هغه خلک چې کوم روژه کې وي چې زموږ ایله خوب پوره شي نو هغه تاسو هغې کې نه یې؟ نه زمونږ خو دا دی چې روټي نور هم سخت شي دی نور هم سخت شي. ښه صحیح ده. نن به موږ خبره کوو د مخ درد. جی که نه نو اول خو دا ته د مخ درد څه ته وي او تاسو خپل میډیکل هغه کې ټرمینالوژي کې دي ته څه وایې؟ د مخ ته درد خو ډېر شی وجوهات کیدی شي. لکه مخکې موږ په هیډ ایک باندې بحث کړی و نو څه قسمه هیډ ایک د سر درد داسې چې د هغې سره په مخ هم درد دی. صحیح ده. خاص کر میګرین. اوکې. غاښ کې څه مسله وي، پوزه کې څه مسله وي، یا ساینسس کې مسله وي، ساینوسایټس وي، اکثره دې ځونو کې یا سترګو کې څه مسله وي. د دې ټولو څیزونو د وجې نه د مخ درد کیدی شي. خو د دې ټولو نه یو ډېر اهم کومه وجه چې دا هغې ته موږ وایو نیوروسرجنز یا نیوروفیزیشن یې ټریټ کوي ټرایجمینل نیورلجیا ورته وایي چې زیات خلک دا پیژني هم نه او دا یو ډېر زیات خلکو ته ده. لکه داسې لږ خلک نه دی زیات خلکو ته خو زیات خلک یا اګنور کړي پته ورته نه وي چې دا د څه د وجې نه موږ ته کېږي. هغه یو کرنټ په شانتې درد کېږي په دې مخ کې او هغه ټیپیکلی موږ وایو مریض راشي وایي د سکندونو په حساب باندې یا کله ناکله د منټ ته ورسي او اسمان کې چې څنګه پړقا خیږي او یو پړق وشي راشي هغه شانتې درد دی. نو دا یو ډیر اهم دی او ډیرو زیاتو خلکو ته دی او د ډیرو زیاتو خلکو د دې د وجې نه لایف سټایل چې دی هغه متاثره کیږي. نو ټرایجمینل نیورلجیا زمونږ د نیورو سرجیکل پوینټ اف ویو سره دا ډیر اهم کار دی د فیشل پین. د دې په زیاتر خلکو کې زیاتر بیماریان اکثر منګه پکې زه پکې په اوله کې هم دا وایم چې اکثر داسې چې پته هم نه لګي چې د څه د وجې نه کیږي. خو چې کومه زیات وجه ده زمونږ سره ریلیټډ کله ناکله دا د مزغونه چې راوځي برین سټیم ورته وایي نو د هغې سره دا 2-3 نروز او یو آرټري دا بلډ چې وړي هغه آرټري د دې سره بالکل جوخته را روانه چې کله په دې آرټري کې پریشر زیات شي یا د دې سایز زیات شي یا کله ناکله پیدایشي په دې کې یو ابنارمل وړوکی غونته کې بل آرټري هغه ورسره راغلی نو په دې باندې پریشر چې زیاتیږي نو چې څنګه پریشر هلته زیاتېږي دلته کې د نرو باندې هم پریشر راځي نو هلته کې یو دم کرنټ لایک سپارکینګ راځي. یو وجه یې دا ده زیاتتر. بل په غوږونو کې چې څه مسله یا زمونږ ډاکټران صاحبان کومه چې په غاښونو کې کار کوي ډینټسټ چې هغې اکثر په غاښ کې کار وکړي یا انجکشن ولګي نو د دې نرو برانچز چې دي نو بره مخکې خواره شوي دي که هغه چېرته د نیډل سره یا کومه پروسیجر کوي په هغه دوران کې زخمی شي نو هغه هم یو وجه ده. ډاکټر صاحب د دې نښې څه دي؟ انسان څنګه ځکه تاسو ویلي چې که په غاښ کې درد وي نو میبي ورسره درد وي یا چې تاسو وایي چې سترګې نو موږ څنګه وپېژنو دا سپیسیفیک د دې چې مریض راشي نو هغه یو دم دا وایي زه بالکل ټیک ټاک یم و یو دم لکه په اسمان کې چې څنګه د تندر په شانتي یا د بجلی پړق وشي هغه شانتي درد راشي او زه ته بالکل بیزانه شم. دا په غونډ مخ هم کېدی شي یا د دې ځای نه چې دا رګ راوتی نو دې ته اکثر موږ داسې وباسو یو برانچ چې داسې په بر راغلی یو دلته راغلی یو داسې ښکته راغلی نو د دې درې وانو برانچز په ډسټریبیوشن کې لکه داسې په بر هم کېدی شي دې ځای کې هم کېدی شي او په ښکته هم کېدی شي یا په غونډ مخ باندې هم کېدی شي یو طرف ته دا کېږي. نو مریض ټیپیکلی وایي چې د سکندونو دپاره درد دی. بل د دې هیسټري لږه لازمي ده. اکثر مریض چې یخې هوا ته یو دم ووایي زه کمرې نه څنګه بهر راوځم یخ هوا را باندې ولګي یو دم راته درد وشي یا څه ټایم دا وایي زه اودس کوم مخ وینځم په مخ باندې څنګه اوبه راواچوم د هغې سره راته درد وشي یا کله ناکله چې روټۍ خورم او دې سایډ ته څنګه بایټ واخلم چیوینګ سټارټ کړم نو په هغه دوران کې راته درد وشي. نو دا ټیپیکل هیسټري مریض ورکوي. نو د عام د مخ کومه درد چې او ټرایجمینل نیورلجیا چې په هغې کې دا فرق دی. لکه کومه یو کلاسیکل ټرایجمینل نیورلجیا ده په هغې کې موږ وایو چې د 2 سکنډو نه واخله د منټ پورې درد دي
یو بل داسې هغې ته سټیټس ټرایجمینس ورته موږ وایو هغه دی چې پاکې مسلسل درد دي لکه دا نرو چې مسلسل اریټیټ شي نو هغه د منټونو دپاره اوکې او د دې سره ریلیټډ یو بل درد دی هغې ته پوسټ هرپیټک نیورالجیا ورته موږ وایو نو هغه درد هم د دې د مقابلې درد دی خو لکه دا ټایم یې کمی خو ډېر خطرناک صحیح نو مریض د دې که ټیسټونه ورته موږ وام نه کړو نو چې موږ ته دا هسټري راکړي نو موږ ډایرکټ وایو چې تا ته خو ټرایجمینل نیورالجیا ده صحیح میډم تاسو خبرې څنګه چې موږ مخکې وی کنه چې سیاست دپاره ډېر قوي اعصاب پکار دي تاسو چې په سر باندې اکثره درد شي نو تاسو کله داسې کړي چې په سر هم درد شي او سر هم پل پټي کلک کلک تړلي او اکثر مې ډیر زړه غواړي چې دا څوک کوم زما نن سبا پروژې کې ډیر هډیک دی یا حالات داسې ټینس دي دی وجه نه کې دي شي خو زما ډیر څنګه چې ډاکټر صاحب وایي چې خوب نشته دی آرام نشته دی څنګه تاسو ویلي بس بالکل جلسي وي یا میټینګ نو خوب نه وي پر هغې وجې نه نو تاسو په سر باندې درد زیات راځي نن سبا روژه کې ډیره زیاته تنګ یم ښه دا راته وایي چې تاسو بیا د ډاکټر لکه میډیکلي خپل علاج کوي که نه څه کورنۍ ټوټکې شته چې موږ سره هم شریکي کوي نه کورنۍ ټوټکې خو د سر درد دپاره ما خیال اوسه پورې نشته دي خو هغه پیناډول ځینې خلک وایي زما په سر باندې درد شي نو به زه داسې سټرانګ د ټرکونو والا هغه چای ځان له جوړه نو هغې سره ښه شي چای خو ډېره ضروري ده او چای نه علاوه 2 پیناډول بس دا ښه صحیح دا ته چې چای م خوښه ده کافي زیات تر خو ما چای خوښوي او کله کله چې ډېر جمی کې او هغه کې یخني کې کیپچینو زما ډیره خوښوي نور بلیک کافي او دا شیونه مې نه خوښ دا تاسو نه خوښه صحیح ده نن سبا موږ کتاب شروع کړی څه کتاب وایي بک قرآن شریف ښه ترجمه سره ښه صحیح ده هسې عام تفسیر هغه کتاب سره هم څومره جوړه ده کتاب وخت نه نن سبا دا سوشل میډیا کتاب دی زموږ په لاس کې دنیا هر یو شی معلومات پکې دي صحیح مطلب دا تاسو باندې دي چې تاسو د دې یوز څنګه کوئ کنه د دې نه تاسو څه پوزټیو هغه نالج گین کوئ که تاسو په غلط طرف ته ځئ نو دې کې ډېر شی د دنیا هر یو شی میلاو شي تاسو ته ایون د قرآن تفسیر ډېر داسې هغه دي چې هغې کې مولانا مودودي چې کوم تفسیر دی هغه ډېر زبردست دی او دومره انټرسټینګ دی چې تاسو ته د دنیا یو سټوري هم ښه نه لګي چې هغه څنګه ښکلې طریقې سره بیان شوی دی ډېر ښه تاسو ډاؤنلوډ کړئ نو صحیح نو تاسو نن سبا غوائے تاسو کا نا صحیح ده हाँ अभी हम आते हैं अपने शेफ़ की तरफ जी इरफान आपने कुकिंग कहाँ तक पहुँचाई है बस कुकिंग हमारी आखिरी मराइल में है अब इसको राइस हो गई या बस रीहीट करके इनको तो फिर ड्राप राइस के साथ आपने क्या किया राइस तो मेरे ख्याल में आपने नहीं कहा था नहीं बॉइल्ड राइस कहा था मैंने वाइट राइस अच्छा तो उसके साथ आपने क्या किया बॉइल्ड राइस के साथ बस राइस सिंपल राइस होते हैं उबले हुए राइस वो साथ क्योंकि लिक्विड होता है क्रीमी तो राइस के साथ फिर ग्रेवी टाइप फूड मतलब उबले हुए चावल में आपने कुछ और डाला कुछ नमक कुछ भी नहीं उबले हुए चावल जस्ट उसके लिए पानी चाहिए होता है और राइस उबालते हैं उसमें 500 ml पानी में आप 100 ग्राम राइस डाल दें और थोड़ा सा साल्ट डाल दें और बस दैट्स इट ठीक है सही है थैंक यू तो बस ठीक है आपकी डिश तो फिर तैयार है ठीक है हाँ रक्सिब दारा तो है دا د کې د ایج فیکټر شته چې کوم خلکو ته کېدلی شي یا دی ایج خلکو ته کېدلی شي په هر ایج کې کېدلی شي خو زیاتره ټرایجمینل نیورالجیا چې دا په 20s نه په بره ایج کې 20 پلس او زیاتره چې ایج زیاتیږي نو دا مسله ورسره زیاتیږي نو او خاص کر میل ټو فیمیل ریشو آلموست سیم ده خو په ځینې ایج ګروپ کې چې دی نو فیمیل ته زیات چې څونه ایج زیاتیږي نو امره چې دی نو ټرایجمینل نیورالجیا د دې دا چې سیویر کیږي یا د زیاتیږي د دې وجه څه کېدلی شي د ټرایجمینل نیورالجیا داسې بیماری ده چې که دا په ټایم باندې دی که دې ته موږ په یو بل دغه کې ورته راشو نو دا ډېره پخوانۍ بیماری ده لکه نیورو سرجري کې د ټولو نه زیاته ده چې د 100 کالو نه د دې علاج را روان دی لکه ډېرې تجربې پې شوي دي ځکه چې دا ډېر خطرناک درد دی نو د ډېر پخوانه زمانې نه د دې علاج را روان دی نو په دې کې دا خبره ده چې په ټایم یې څوک علاج نه کوي کنټرول نه کوي نو دا زیاتیږي لکه مثال په طور باندې ما چې څنګه وي د سکندونو درد دی زیات خلک اګنور کوي و یار یو 2-3 اټیک راځي او بس ګزاره به کومه بیا ټیک شي چې په ټایم یې علاج نه کوي یا د دې چې کوم علاج دی هغه پراپر نه اخلي نو د هغې سره بیا د دې مختلف علاجونه آپشنز دي نو چې څونه تیریږي عمر ورسره هم زیاتیږي او هغه بیا ریزسټنټ کیږي
هغه علاج ته چې دی نو دا ریسپانس نه ورکوي. نو ځکه په دې وجه چې عمر زیاتېږي د هغې د وجې نه کېږي. بل په برین کې لکه څنګه چې عام باډي کې کومه ویسلز دي رګونه دي دا د ټایم سره سختېږي نو دغه شانتې برین والا کومه د دې سره چې اټیچ ویسلز تللی هغه هم چې سختېږي عمر سره لحاظ سره نو په دې باندې پریشر زیاتېږي او دا زیات اریټیټ کېږي نو د دې د وجې نه چې دی نو دا زیاتېږي د هغې سره. صحیح ده. تاسو لازم چې تاسو ډاکټرز لزه یا ډاکټر تاسو د ډاکټر په خبره څومره زیات کې دي چې ردی ماته سوي او یا تاسو داس کله شوی چې تاسو ډاکټر لاړی او غوډه دوايي نه کوي نه دی ډاکټر نه خو زیات خپويګم. ما اصل کې ډاکټر سره تجربه ډیره پرولونګ شوې ده په دې چې زما دواړه هیپ جوینټ ریپلیس شوي دي. ما تاسو ته مخکې خبره کړې ده. نو زما چې دی نو چې کم ډاکټر باندې تسلی وي او باور وي زما هغې ته ځم اور هغې کې ډېر داسې مطلب څنګه سر درد شو یا ستاسو بی پی هائی شي اکثر یا ستاسو فیور وي نارمل فلو وي نو هغه خو بیا موږ ډاکټر ته ځو نه اړو خدای دې نه کړي داسې سیریس هغه راشي نو بیا هغه دې خو زیاتر زموږ د جوینټ پرابلم چې دي نو دې ته زه ارتوپیډیک هغه ته ورځم. نور زما فی الحال ځکه چې داسې اکثره کې کنه ډاکټر ته لاړ شي ډاکټر خو ټیسټونه دغه دوايانې ورکړي نو چې زړی نه یره دا ډاکټر صحیح نو د ما ته دوی د دل داسې ویل پکارو کنه او کله کله خو ډاکټر صاحب تاسو له غوسم چې کوم مریض راشي هغه تاسو ته وایي چې یره جی مال دا دوايي ولیکې مال ټریټمنټ وکړي. اصل کې دا خبره کا لګه نور دا کو مریض چې راشي نو دوه قسمه سيزونه یو ډیزیز دی او یو ایلنس دی. ها ډیزیز چې دا اکچوال د تکلیف دی. صحیح ده. ایلنس د دې سره اسوسییټډ کومه پریشانیان یو د چې دا ټینشن اغسته دی هغه دی. اوکې مریض ته اکچوال تکلیف چې د ډیزیز نه 10% 90% د دې د پریشانیان نه د ټولو نه بهترین ډاکټر هغه دی چې د مریض کینی او دی ول د ایلنس په خپل کلینیک کې ټیک کی د 10% لپاره ول دوايي ورکړي نو مریض سټیسفاید یو لاړ شي او دا به تاسو کتلې مې چې زیاتره مریضان داسي چې د کلینیک نه دوايي هم نه خوړل وایره د ډاکټر د خبرو سره مې طبيعت خوشو وي خوشو ما همداسي کیږي نو زیاتره د بیماری د وجې نه دونه تکلیف نه لکه څومره چې ور سره د نورې پریشانیاں نه په دې باندې څونه ډاکټران په دې عمل کوي ځکه چې ځین ډاکټران خدا سي بدخوي چې هغه مریض لا شو هغه خپل هغه بیماری نشوي خاص کر زموږ د کلو نه د دې نه چې خزي راشي چې غریبانه بار نه ودلی نو اچ راشي نو هغه ډاکټر دونه تاریخ طبيعت والی کنه چې غریب او خپل هغه بیماری صحیح نشي وایلی کنه پکار خدا دا د کې باندې سپیشلی چې کله زمونږ ټریننګ ومي یا خاص کر چې کوم سینیئر ډاکټران یا چې بیا دا جونیئر ټرین کوي نو د خپل ورکشاپس شوي چې په هغه کې دا سپیشل ټریننګ ورکړي چې د مریض سره په دې طریقه باندې تاسو خبرې کوئ کاونسلینګ بره دې څنګه کوئ بیا دا کومه اپریشن کو دا غي د لپاره به دا موږ څنګه کنوینس کو کنسنت پته څنګه اخلو نو پکار خدا چې هر مریض لکه پورا ټایم ورکړي شي خو ځینې ډاکټران داسې لکه څنګه چې تاسو وی مثال په تور باندې هغه 2 غنټه کلینیک کې کینی او مریضان زیاتی نو پکار دای چې ک 15 منټه یو مریض لور کول پکار نو هغه شانت شنو هغه مریضان بیا نه پوره کیږي خاص کر سرکاري هسپتالونو کې منګ وایو کنه او پی ډی کې کینو او پی ډی کې 200 مریضان نازي بالکل یو ډاکټر ناسي نو خو چې یو مریض ته کینې او د قصه ورته پوره کې نو نور به بیا څه کوي نو دا مسله هم ده نو د دې د وجنه دا فیکټرز پدې کې خو چې کومه ډیزروینګ پیشنټ یو خو هغه لکه څنګه چې وینډو شاپینګ دا غي د لپاره خلک زینو د سي چې هاسپټل نږدې شي لکه زه پرسنل ایکسپیرینس تاسو ته چې کله نه د میټرو نوې سٹارټ شو نو سنټورس سره د خاطه سنټورس او د پیمز دا ګیټ چې دی نو ریزان چې یو په 2 سیوا شوله ځکه چې لکه 10 روپۍ ټیکټ واخلو یاره هلته کې بلاټ سنټورس په مو ګورو په پیمز کې خپل چک اپ مو نو یو هغه قسمه مریضان نو هغه چې راشي مریض مخه ته کینو نو پته لګي چې دا اکچوال بیماروم دی او که اسه او کنه نه دی ها نو سلیکشن پکار دی چې کوم پکار دار چې هغه لا ټایم ورکړي شي او ریلیکسیشن ډیر ضروری دی او هر یو کار کې ډاکټر چې لکه تاسو یې کنه لکه څنګه تاسو چې سروجه کې تاسو لګي انرژي چې تاسو باندې کار لوډ زیاده آرام نشته کله که تاسو غواړئ چې یو بریک والے نو تاسو چرته بریک اله سم په خې چرته لاړ شي زما چې دینو چې کله تاسو په خپل فیملی مین چې کوم ممبرز دي بچی دي فیملی کسان دي هغه سره چرته بهر لاړ شي په ټور باندې چرته هلی ایریاز کې پاکستان کې چرته لاړی تاسو
زما مری نتیه ګلي هم ډېره خوښه ده بل زمان کې پی کې ټول ایریاز دا نه ښکلي دي بلوچستان کې زیارت او دا ځایونه ډېر زیات ښکلي دي نو دا ځایونه پرسکون هم ډېر زیات دي پیسفل هم ډېر زیات دي بالکل شور او د غال تکدونه ماحولیاتو سره مخکې دغه چې تاسو تړون پاتې شوی دی او تاسو د پارټۍ چې کوم دی دا یو تاسو ګورنمنټ کې دا یو کوشش ډېر زیات چې ونې ډېرې زیاتې ولګي ګرین پاکستان مهم وچلېدو نو دا راته وایي چې اوسه پورې هغه ونې چې کوم مهم وچلېده او په ډېرو ځایونو کې هم لګېدې د ونو کټینګ چې کوم دی هغې باندې پابندیانې ولګېدې نو تاسو وایي چې دا یو کلایمټ چینج هم را روان دی دغه وجې سره هم د ډېرو خلکو کنسرن دی دې سره نو تاسو څه وایي چې هغه ونې چې ولګېدې د هغې هغسې لوک افټر وشو یا کېږي خپل طرف نه چې دی زما مطلب چې څومره کم ځایونو کې بوټي لګېدلي دي بیا به زه هغه خبره کوم چې لوکل کمیونټي انوالو کول پکار دي چې کم ځای کې هغه کسان لکه اوس زموږ خلکو نارملی دا کانسیپټ دی چې هر یو شی به موږ ته ګورنمنټ کوي اوس ګورنمنټ چې کوم دی زما په کلي کې بوټي ولګوي نو 24/7 د هغې ځای کې زه موجود یم که ګورنمنټ موجود دی ګورنمنټ هغه خو خپل ډیوټي وکړه او هغه لاړل صفایي مینټیننس اور د اوبو ورکول دا هر یو شی زما ذمہداري ده نو زموږ خلکو ته دومره ریسپانسبیلیټي اخیستل پکار دی چې کم از کم ځای زموږ کار شروع کیږي از خو هغه زموږ د پاره د فائدې خبره ده زموږ د فائدې خبره ده زما کله زما علاقه به گرینی صفا به مطلب هغه به راځي د چې کوم سپیشیز دي ډیفرنٹ مرغي به راځي ورکی ګلونه تبه نور داسې مچۍ راځي سپیشلی چې څومره زموږ نیچرل چې کوم انوایرمنټ ډیمیج شوی دی زموږ چې کوم شاتو والا مچۍ دی هغه ختم شوي دي زموږ بټرفلایز ختم شوي دي زموږ قسمه قسم مرغي به مرغۍ نشته اوس هغه څنګه به چې مرغۍ وي که نه کارغان ډېر شول او قسمه قسم مرغۍ ختم شول نو دا شی چې کوم دی مطلب قدرت یو سیسټم خپل چلیږي که نه ټول نو چې یو بوټی ولګوي نو هغې سره ریلیکټنټ چې کوم څومره نور ریلیټډ شیونه دي هغه هم ورته راشي یو پاکستان کې د سیاسي هغه دا دی چې لکه یو ګورنمنټ چې یو ښه کار شروع کړي دغه نه چې بل ګورنمنټ راشي نو هغه سټاپ کړي اوس دا موږ یو خبره وه دا چونکې تاسو خپل په دې شوبه کې پاتې شوي نو زه دا خبر کوم چې ونې لګول چې دا خو صرف د یو انډیویژوال کار نه دی چې یو کس ته فایده ورسوي که نه لکه څنګه چې تاسو وایي دا خو د ټول پاکستان دپاره ضروري ده د پاکستان نه د نړۍ په سطحه ډېر زیات ضروري کار دی نو آیا دا څه کېدلی شي چې لکه دا چې کوم اوس بل حکومت راغلی دی دا مخکې پرسو کړي دا مخکې یو سي داسې به کار ده چې وشي دوی کا عوامو سره کنسرن او دوی غواړي چې دا د خلکو د مطلب لانګ ټرم پالیسیز کې چې دی دا شی میټر کوي چې ستا ملک انوایرمنټ کم ځای ته روان دی او دا خو صرف د پاکستان مسله نه ده دا خو د دنیا مسله ده دا ورلد چیلنج دی او په دې دپاره که دوی په خپل پالیسیز کې دا واچوي او دا پرسو کوي او دا کنټینیو ساتي نو دې کې به د دوی هم ښیي او د ملک هم ښیي د قوم به هم فایدې خبره وي دا راته وایي چې تاسو اوس چې کله 15 روژې پوره شي نو دا افطار پارټیز شروع شي افطاریانې شروع شي کور کې نو ستاسو کور کې افطار تاسو کوئ خپلو ملګرو له یا فیملي سره ګیټ ټوګیدر ستاسو کېږي او جی زمونږ خو اوس چونکې څه کسان مخکې خو به اسمبلی کې وو نو ډیلی به زمونږ یو نه یو سره ګیدرینګ اوس دا دی چونکې سلسله کمه شوې ده ټول خلک خپلو علاقو کې تللي دي خو بیا هم چې څوک پاتې شوي دي نو هغې سره هغه کوو پلان کوو څه نه څه چې افطاري وي ډاکټر صاحب تاسو څنګه تاسو به د افطار پارټي هم چاله نه ورکوئ ځکه چې پیسې به ګټئ کلینیک کې به موږ ډاکټران خو د ټول نه زیات افطار پارټیز کوي او د اخرنۍ ورځې خو تقریبا ټولې کله یو ځای کې کله سینیر ډاکټر ارینج کړي کله بل چا ارینج کړي داسې بس روان صحیح میم تاسو اختر کلی کې وي که پېښور کې وي که اسلام آباد کې زما جی پېښور کې وي زما خویندې دي فیملی ده ټوله هغې ته ځان ورسو کزنز دي صحیح ده نو اختر هم را روان دی او د روژې هم مالي نو زیاتره خلک چې وړوکوالي کې نو پښمني ته ډېر زیات لیوالي بلکې په دې باندې خفه کېږي چې زموږ ملي خو کله چې رالوی شو نو بیا وایي یاره دا پښمني ډېر ګران کار دی که نه نو تاسو سحري کې ساخلی او پښمني کې هم څه خوښ وي یا ایزي ستاسو دپاره که نه دا یو بوج وي لکه څنګه چې خلک وایي یاره خوب هم خراب شي سړی راپاسي زما خو چې ډیر ټایم نه ډیر وخت شو چې ما روټین لږ چینج شوی دی په روژه کې زه چې دی د سهار مونځ نه پس وده کېږم
ها ټول شپه موږ خپل تراویحانې عبادت قرآن شریف وکړو بیا مو چې څه وقفې سره لږ لږ څه اخلو نو اکثر داسې پراپر انتظام خو نه خو افطار نه پس دومره لوی ګیپ یې پیشبني پورې نو چای والو چای سره څه والو یا څه هلکا پلکا څه روټۍ والو نو دا ټوله سلسله شپه پوره شپه چلیږي نو مسافرۍ کې کله روژه راغلی په تاسو او اکثر اکثر چې تاسو روژه ماته کړي په څه بارې ماته کړي چې هیڅ هم نه و نو اکثر چې دی نو بیا خو اوبه خو وي چې هر چېرته یا کجوره او که داسې ګیدرینګ وي چې نور هم روژهداري نو بیا یو بل سره شیونه شیر کړو دا راته وایي چې د روژې دا خبر راغله څنګه تاسو ویلې چې سفر خبر راغله نو اکثره نه د روژه ماتي ته چې یو 10-15 منټ پاتې شو په دې سړکونو باندې تاسو ګوري په دې بازارونو کې ګورئ سیګنلز ماتیږي څوک چاله لار نه ورکوي صحیح ده او جګړې هم اکثره هم په دې دغه باندې کیږي نو داسې کله شوي چې تاسو هم چېرته کې جلدی کیې او تاسو چې کوم دی کله سیګنل مات کړي کله داسې واقع شوې ده سیګنل هغه خو مې نه دي کړي خو اکثر اکسیډنټ خطره ډیری په دې حالات کې په دې چې هر یو کس پانیک کوي او ځان را رسوي او ډیر په رش کې رواني د ګاډي سپیډ چې کوم دی اوور سپیډینګ مسله ډیره زیاته وي نو ته به ځان ساتې یا به بل هم ساتې د بل به هم خیال ساتې نو دې شي رسک ډیر زیات شي زیاتره وي صحیح ده تاسو خپله ډرایو کوئ او جی مخکې به مې کولو اوس مې پرېښی دی ښه صحیح ده دا راته وایي چې سیاسي جلسو زما چې دغه نه دی شوی خو ستاسو جلسې کېږي زیاتره اوس چې کراچۍ کې مو یا پېښور کې مو چېرته مو خلک ورته ډېر زیات راځي ستاسو په خپلو جلسو کې څه ډېر زیات خوښ دي ستاسو له خوند درکوي زما ته د خلکو چې کوم هغه انوالومنټ دی هغې هغه جذبات هغې هغه مینه هغې هغه ریسپیکټ چې موږ ته ورکوي لکه اوس ریسنټلی چې موږ څنګه استعفاګانې ورکړې او موږ خان صاحب سره راووتلو او موږ سټینډ وانه غوښتو مطلب د دې هغې چې موږ به بس کنټینیو کوو او دا موږ چا به وزارتونه پرېښي چا خپلې عهدې پرېښي دي دا ډېر یو غټ سیکریفایس دی چې موږ یو داسې ګورمنټ نه منو چې د بهر نه امپورټ شوی ګورمنټ دی نو دا زموږ ټولو سټینډ و نو دې نه پس چې کوم اوس موږ جلسو د خلکو کراوډ چې کوم ریسپیکټ دی ډېر زیات شوی دی لکه موږ به یې داسې ټریټ کولو لکه غازیان چې راشي یعنی آپ جہاد کر کے آپ نکل کر آئے ہو آپ زندہ سلامت اور لوگ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں ویلیو دیتے ہیں نو مخ کے جلسوں کے اس جلسوں کی ډیر زیات فرق دی اوس چې کم آنر او رسپیکٹ او مینا محبت منګ ته کم جوش خلکو کې دی کم جوش دی آتا ز اوس د پیښور جلسه کې ز چونکه اوور کراوډډ و نو هغه چې کم ایس او پیز او چې کم مینجمنٹ چې کم ډایرکشن ورکړو په دې به دا راځي په دې به فیمیل راځي شی بالکل ختم شو نو زه په موب کې ګیره شوی وم ډیره خرابه او زما فیملی او زموږ خپل ګروپ کسانو نو موږ لاسونه یو بل سره نیولیو نو موږ به دا نه غوښتو چې یار موږ ایم این ایز یو یا موږ ته څه داسې ځای پکار دی یا څه موږ بالکل یو نارمل خلکو په شان دی نو هر یو کس ځان رسو چې موږ لاړ شو مخې ته لاړ شو خو بیا هم زموږ د پښتنو زه به دا ضرور ایډمټ کوم چې زموږ د پښتنو چې کوم ډیره خبره زه اپریشیټ کوم د ښځې عزت ډیر زیات عزت دی صحیح چې جی زنانو ته لار ورکړئ زنانه مخکې کړئ زنانه چې کوم دی نو را روانه ده نو دا شی چې کوم دی دا شی په نورو کلچرز کې دومره نه دي چې څومره په پښتنو کې تھینک یو ویری مچ چې تاسو رالي د روزه کې موږ له ټایم راکو تھینک یو ویری مچ چې تاسو دراتک څخه تھینک یو راکسي تاسو زموږ سره ناسي ورکوټ شانتي بریک کلو واپس راستانه کیږو نو لیدونکو کې ورکوټ شانتي بریک کلو واپس راځو په خیر رمضان سره اوسه जी वेलकम बैक टू बखैर रमज़ान और बखैर रमज़ान के साथ मैं जाना चाहूँगी दोबारा एमी तरसकून के पास। जी तरसकून कि क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है जी रोज़ा अच्छा गुजर रहा है? जी ठीक गुजर रहा है। तो आप डिश आउट करेंगे इसको? जी अभी तैयार हो गया है हमारा खाना। ओके तो सबसे पहले राइस को एक बोल में डाल दें, ये थोड़ा सा इसलिए हम डाल देते हैं कि प्रेजेंटेशन बेहतर बन जाती है। तो ये प्लेट में इस तरह आप उल्टा के रख दें, तो ये बोल उठा दें जो है ना, इसी तरह ये आ जाएंगे। तो उसके बाद आप बाकी का फूड इसके अंदर साइड पे ट्रैप करते हैं जो है ना। हाँ क्रीमी है, ये कड़ी टाइप फूड है।
ये हेल्दी भी है कि आपने बहुत जी, अच्छी ये चीज़ें healthy इसमें भी है। ऐड की हैं। तो ये हमारा आज का फूड तैयार है, अमेरिकन स्टेक हाउस की ये लिक्विड में ये डिश। मुझे टैंक भी नज़र आ रहा है वहाँ, साथ- वैसे आज हम टैंक पियेंगे जी, आज इफ्तारी में। हम ऑरेंज फ्लेवर में टैंक जो है ना, वो आप बनाएंगे जी इसके वो साथ? बनाएंगे। गुड, ओके। लिदुन को उस मास्टर प्रोग्राम की मुफ्ती से हम तशरीफ रावड़ दे नास्ते जी मंग बागी सर पे उडीर मुहिम मौजू खबरें को जी मुफ्ती अनवर सुल्तान साहब स्टडी मशई अल्लाह मुबखरी अस्सलाम वालेकुम। संगीता सो वालेकुम अस्सलाम। जमंग ज्यादातर खलक چې کوم دی دا پته نشي څو د تری چې په خیر ایم ته بوده سوي الله دې وبخ. او دا ډیرو زموږ خلکو ته نشته پته روایتي د افغانستان طرف ته وایي چې روایتي ستړی سلام. مشي ناغه تی خوار مشي یا خوار مشي کنه بالکل او یا زموږ په ځای کې اصطلاحي اعتبار سره چې د سې کلمو ویل شي داغه جواب دا وي چې خدای دې وبخ. خدای دې وبخه. صحیح ده مفتی صاحب او داس منګه مخکې ورځو کې په ډېرو مهمو موضوعاتو باندې خبرې کړو. دا مې ډېر مهمه موضوع دی، زه غواړم چې په دې باندې لیدونکو سره خبرې وکړو. د اودس فرایض څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اودس په عبادتو کې د ټولو عبادتونو لپاره بنیادی شرط دی. د تطهیر نماز د لپاره شرط دی، تطهیر د قرآن کریم د تلاوت د لپاره شرط دی، تطهیر د هر عبادت د لپاره چې کوم مالی بدني عبادت دی د هغې دپاره شرط دی. اسلام ډېر یو صفا دین دی. نو چې ته کله اودس کوې د هغې دپاره د ټول نه اول شی دا دی چې د اودس فرایض څه دي. تاسو چې تپوس دا خو په وضاحت سره قرآن مقدس بیان کړي دي او دا ویلي دي چې یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین. د دې ترجمه دا ده چې ای د ایمان والو کله چې تاسو مونځ ته ودرېږئ نو تاسو دا ځایونه وینځئ، هغه څلور دي. په هغې کې ټول نه مخکې مخ وینځل دي، بیا لاسونه وینځل دي، دې ته څانګې وي، څانګونو سره لاسونه وینځل دي، څنګلو سره. او دریم مسح کول دي د سر، او څلورم فرض چې دی نو هغه د خپو وینځل دي تر ټخنو پورې. زموږ د پښتو لږه ویک ته معافي غواړم که څوک پرې پوهېږي نه نو موږ ورته په پښتو کې دې ته څه وایي ډاکټر صاحب؟ ټخنو ته پړکي سره خپې وینځل، دا څلورم فرض دی. د دې قدر تفصیل بیانول ضروري ګڼم ولې چې اورېدونکو ته پته ولګي چې فرایض خو دا څلورو مخ وینځل، لاسونه وینځل، خپې وینځل او مسح کول، ټیک شوله؟ دا څلور فرایض دي. او دا د دې نه بغیر که دې فرایضو کې یو فرض هم چا پرې خو د هغه اودس نه کېږي. نو اوس د دې فرایضو تفصیل دا دی، دې بندې لږه خواري پکار ده چې اوس الله پاک مخ وینځلو باره کې ویلي دا فرض دی. نو هسې نه چې مونږ په دې کې بې احتیاطي وکړو. د دې زن نه واخله تر سر د ویښتو پورې د دې یو دا نرمه حصه چې د غوږ سره تړلې ده د دې نه واخله د غوږ د بلې نرمې حصې پورې دا مجموعي طور سره ستاسو مخ ته د دې وینځل فرض دی. دویم چې کوم حصه ده هغه لاس دی، نو د لاس د دې ګوتو نه واخله دې ته وایي ایصال، د اوبو رسول چې دی نو دا فرض دی. او استیعاب فرض دی چې دې مطلوبه حصې چې کوم د څلور وړو ځایونو دي دا پاتې نه شي چې په هغې باندې ستا اودس خراب شي، اودس فاسدېږي، اودس نه کېږي. نو دا لاسونه به ته بالکل د څنګلو سره وینځي چې په دې کې بالکل خشکي پاتې نه شي، هر ځای ته اوبه ورسي، دې ته استیعاب ویلی کېږي. یو ځل وینځل فرض دی او که یو سړی درې ځله وینځي نو هغه خو سنتو کې را روان دی، تاسو د هغې ذکر کوم. او دغسې د خپې د پړکوه پورې او مسح چې ده د هغې باره کې د فرضو درجه چې د هغه علما په دې باندې اتفاق دی تقریبا د عند احنافو چې د څلورم حصې ربع الرأس چې ورته وایي دا فرض دی. او استیعاب د سر چې دی
لکه د پوره سر مسه کول چې دی دا په سنتو کې شامل ده لکه څنګه چې مونږ کوو مونږ د پوره سر مسه کوو په دوړو لاسونه کوو ولې د څلورو میسي مسه چې ده دا علماو په نسبت باندې وامسحوا برؤوسکم نه مراد دا ده چې د څلورو میسي مسه دی وشي نو دا د فرایض او تفصیلات دي څلور فرض دي ما تاسو ذکر کړل او دا غي لک تفصیل قدر تفصیل دا مسالې ډېرې ذاتي وګدي دي که مونږ یو مسله کې تفصیل مفتي صاحب دلته چې اودس مکروه کیږي په څه باندې بالکل مکروهات اودس چې دی هغه دا دي چې ته درې ځله اوبو سره اعضا وینځل سنت دي ته د درېو نه څلور کوې نو دې باندې کراهت راځي په وجه د اسراف یا اوبه دومره اوبو کې دومره کنجوسي کوي چې ستا هغه مطلوب اعضا چې کوم دي هغه نه وینځلی کېږي هغه هم مکروه دي یا اوبه دومره ډېر استعمالی نو هغه هم اسراف کې داخل دي دا هم په کراهت کې دی د دې نه علاوه ته چې دی نو په خپل ښي لاس باندې پوزه پاکئ ښي لاس باندې معافي غواړم ښي لاس باندې پوزه پاکئ دا کراهت حالت دی بغیر د نیت نه اودس شروع کوي دا کراهت دی د دې نه علاوه د بل اعانت په اودس کې اخلي دا مکروه دی او مطلب تاسو چې کله پوز ته اوبه اچوئ نو تاسو چې په لیفټ هینډ باندې ګس لاس باندې اچوئ ګس لاس باندې پوزه صفا کوئ پوزې صفایي په ګس لاس باندې کول چې دا سنت دی په ښي لاس باندې د خولې په کار دی په ګس لاس باندې به د پوزې صفایي کوئ د پوزې صفایي کوئ نو که دا الټه شي نو دې ته کراهت ویل کېږي او داسې ځای کې ته ناست چې ستا د اودس چینټې تا ته واپس را روانې دي نو دا هم ټیک نه ده په هغې باندې ستا په اودس باندې یا په هغه اعضاو باندې اثر پرېوځي چې کوم یو ځل ته وینځلي هغه اوبه خو چې دي نو هغه یو طاهري دي یو مطهر دي نو دا اوبه خو یو مستعمل اوبه دي د دې هغه زوړ حکم کیفیت پاتې نه شو نو په دې وجه باندې خیال پکار دی چې ستا په هغې حصې باندې دا اوبه ونه لګي یا ټولو اوبو ته لاس اچول ستا دا هتیلي چې کومه ده لاسونه خو دې وینځل که نه دا خو مصنوع عملو کې را روان دی لاسونه وینځل لاسونه دې وینځل نو چې کومه حصه ته وینځله هغه بالټي کې اچوه خو چې کومه حصه ستا خشک ده او هغې سره امکان و احتمال موجود دی د ګندګۍ د نجاست هغه ته بالټي ته اچوه نو دا مکروه عمل دی په دې باندې هغه ټولې اوبه خرابېږي ګنده کېږي نو د دې عمل نه به ګریز کوئ او د دې نه علاوه ما دا هم ذکر کړو چې د بل اعانت اخیستل چې هغه لوټه نیسلي وي ته اودس کوئ یا هغه ته توبه اچوي وغیره وغیره دا مدد اخیستل چې دا ټیک نه دي بیا په ښي لاس باندې خپلې خپې وینځل دا مکروه عمل دی د دې نه بچ کېدل پکار دي په ګس لاس باندې وینځل دي د ګیرې خلال دا د سنتو په شمار کې را روان دی نو دا ټولې خبرې چې دي دا مکروهات غاښ یا شونډه یا بدن یا ګوته څه شی بینی شي سره اودس ماتیږي بالکل ستا اودس د واقع وضو په باب کې د دې تفصیلات موجود دي چې پیپ راشي وینه راشي یا د جسم د بلې حصې نه وینه راشي یا د خولې نه وینه شروع شي نو په دې ټولو باندې د یو شي خرج احد السبیلین په دواړو سرو کې ډاکټر صاحب د یو نه د شي خروج باندې خو اودس پاتېږي خو د دې نه علاوه په پیپ باندې په وینه باندې په دغې باندې هم د خولې نه لاړه شي یا د غوږ نه لاړه شي یا د پوزې نه لاړه شي نو هغې باندې هم بلا شبه اودس ماتېږي دا نواقض وضو کې دي ډاکټر صاحب دا راته چې د مخ دا درد چې دی د دې د علاج لپاره مریض سره آپشنز څه دي دا کومه درد چې موږ وایو ټرایجمینل نیورالجیا څنګه چې موږ دا ډېره پخوانۍ بیماري ده نو د دې ډېر زیات ټریټمنټ آپشنز دي لکه سیمپل ټیبلټس موږ ورکوو یو ټیګرال خاص کر دا مرګي جټکو والے مریضانو له موږ ورکوو دا د ګولډ سټانډرډ ټریټمنټ دی کاغې سره مریض خې نو څه ضرورت ورته د بل څه نشته بیا که د هغې سره نه ښه کړي موږ دویمه درېیمه ګولۍ ورسره میټ کوو د دې نه علاوه بل دا آپشن دی چې انجکشن ورته وکړي مختلف کیمیکلز میلاویږي هغه سرنج کې واخلي کوم ځای کې نه چې درد راوځي هغه ورته ور انجکټ کړي د هغې سره هم کېږي د دې نه علاوه نیورکټومیز ورته وایي دا کومه نرو چې راوتی دی دا کټ کړي یا دا سون کې ودی کې دا هم یو علاج دی د دې نه علاوه مختلف قسم شواګانې ګیما نایف راغلی دی د هغې سره هم د دې علاج کیدی شي او چې کومه دې ټولو څیزونو باندې علاج ونه شي نو په اخره کې اپریشن حل دی
بیا ول اپریشن منګه کو شاته نه کم ځای نه چې دا رګونه راوتی منګه چې یو ځای جوړه را رواني هغه په منځ کې یو داسې سیس کیدو چې د رګ د پریشر د نرو طرف ته نه ځي نو دا مختلف آپشنز دي د صحیح زه پرستو راځم بیا بدم چې تاسو څنګه ډایګنوز کوئ چې آیا دا درد یا د بل څه درد خو نه دی د بل څه وجه نه دا څنګه ډایګنوز کوئ دي ټیسټونه څنګه تاسو کوي په دې هم خبرې کوو لیدونکو ورکوټ شانتي بریک کولو واپس راستانه کیږو په خیر رمضان سره اوسئ जी रिदन को वेलकम बैक टू पखैर रमज़ान डॉक्टर साहब मंग सरना से मुफ्ती साहब मोबाइल की बिजी दे खुदा खबर चाहो तो मैसेज करे दो डियर होर सरे लगे दी गोरी मुफ्ती साहब खैरियत तैयार से ठीक जी जी बिल्कुल सेट फिट हाँ सही दा दारा तो वही चे अवदस की सुनत सूदी सुनत अवदस की बिस्मिल्लाह वेल सुनती अवदाद मजमूई तादाद तकरीबन से 1500 रसीदल है हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वेल सुनती हाँ जी نیت کول سنت دی نیت نه مراد دا چې راځه د پاره د عبادت د مز یا د تلاوت او د سکو او چې په دې باندې هغه ثواب انسان ته ملو شي درېم خبره دا ده چې د اعضاء وینځل درې ځله سنت دی لکه درې ځله لاس وینځل مخ وینځل خپې وینځل مسا یو ځل کول چې دین دا سنت دی او په دې کې یک بارګي دواړه لاسونه په یو رفتار باندې اوچتول سنت دی سړی په روبو راس کې نه د کل سر چې کله ته ما چې تاسو ته استیعاب دی کرو نو دا سنت دی او د دې نه علاوه د خی غاړې نه شروع کول سنت دی پسند ته د مخ لاس د اسی دواړه ویندي نو سر مس چې څنګه په دواړو لاسونو باندې یو انداز سره بیا د غوږونو مسه په دواړو لاسونو باندې یو وخت کې کول سنت دی دغه سي د مخ وینځل مګل چې دین دا دواړه مسله لکه څنګه چې مونږه س کریم یا تیل لګو یا مالش کوو د مخه دغه سي انداز کې اولانې چینټا چول سنت دی تاسو وخت مکروه ته تاسو کوم مکروه دام د چې مونږ په تیزه سره او بو ورزو کلپ هغه او په دې او په دې خوري شي خلق دلته مو داس کې جمعات کې کنه او د سونو ځای کې دلته هم ناستي په کور کې خدا مسله نه وي خو البته په دې باندې بل ته اذیت رسول دا مکروه عمل دی په دومره تیزه سره او باچول او خپل ته باچول پوسټ او باچول نو هغه خو مزمزه او استنشاق چې دا په سنتو کې داخل دي بالکل سنتو کې داخل دي روزه په میاشت کې د روزه په میاشت کې او به صرف ظاهري خلق ساتل چې هغه تو کلی شي دا پکار دا او پوزه کې دومره چې بس معمولی دا هغه ګندګي چې کومه دا هغه راوځي او دا سنت عمل له بلا شبه او درې ځله ما خو تاسو وې چې اعضاء وینځل درې ځله چې دین دا په سنتو کې داخل دي دغه سي تخپو دغه سي مسا وګونه وینځل د وګونو مسا کول چې دي او دا چې دا په سنتو کې داخل دي دغه د دین علاوه فردر نورو مسائل د سنتو په حواله سره کتابونو کې موجود دي هغه څنګه مخې ته راشي دغه تفصيلات موجود دا مخکې ما تاسو د پوسو کو هغه کم سيزونه چې دغه په وجه زموږ او 10 ماتيږي نواقض وضو سدي نواقض وضو کې یو خدا دا چې په عربی کې ویل کېږي احد السبیلین په دوړو لارو کې پیوي لار باندې دا سشي خروج کوم دی هغه ته مونږه په خانه یا پیشاب ویل شو یا د دین علاوه ریح ورته په عربی کې ویل کېږي په اردو کې ورته هوا ویل کېږي داغه په خروج سره زمونږ د احناف مسلک کې کداغه داغه आवाज او بدبو وی او کنوي خو انسان چې محسوس کینو او د سپات شو صحیح او د درې شو نشلل د دین علاوه د دې دوړو لارو نه علاوه د جسم پر نوري سکه مثلا د لاس نه د ملا نه د جسم بلی سکه او سینا وینه لاړ شي څنګه چې ما وی چې غاښ ویني کې دي شي یا شونډه پیپ لاړ شي او یا مطلب د خلینا یا د سترګو نه یا د پوز نه یا د ارزه نه چوي او چې وینا پیپ د دې خروج یا د سه اوبو وتللو شي چې هغه خپل ځای پریک دی او مطلب خورشي هغه سره او داس ماتيږي او ویني ماته ویني دل چې دی علما په دې باندې بحث کړي
چې هغه وینې راوتلو سره هغه وینه خپل په ځای ولاړې خوړلی شي نو په هغې باندې اودس نه ماتېږي ټیک شوله که هغه خوره شوله نو هغې سره اودس ماتېږي زه به کې یو تپوس وکړم ها مفتي صاحب ځینې مریضان موږ له داسې راشي که نه هغې ته اکثر د وینې نرمېدو والا بیماري وینه یې زر نه ودرېږي مثال په طور باندې جومات ته ورغې امامتي ولاړه د مونځ تیار دی د خولې ته اوبه ورچولې او خولې نه هغه وینه را روانه او هغه نه بندېږي 15 منټه او 4 منټه او دا پسې پکې لګي هغې له لږ ټایم ورکول پکار که نه نو په دغه حالت کې څه کول پکار د هغې حالت دا دی ډاکټر صاحب ډېره اسانه طریقه ده هغو له د پریشانۍ ضرورت نشته دی هغو د یو ځل هر مزل اودس کوي کوشش ته کوي د هغه وینې د وختي طور سره ودرولو دپاره تاسو که هغو ته رټي شو سلا ورکوئ چې دغه اوبه چې کوم دا وینه چې را روانه ده دغه دې ودرېږي نو یو خو داسې وي چې وختي طور سره لکه وینې د نرمایش په وجه باندې هغو اودس په دوران کې په خوله کې ګلاس وهلو سره وینه را روانه شي نو دومره انتظار پکار وي بیا د هغو د هغې اهتمام کوي لکه اوس 20 منټ مخکې بانګ ویلې کېږي هغو د بانګ د وخت نه زیات د اودس اهتمام دي کوي چې هغه وینه کنټرول شي او هغه وینه ودرېږي او هغه د اودس لپاره انتظار وکړي او که داسې وینه وي چې په هغې کې لکه مطلب نکسیر په شان لکه څنګه چې نکسیر وي که نه او یا بل وینه د سړي نه ځي دې ته په موږ ورته د پیشابو هغه بې اختیاره تلل چې د هغې ته سلسل بول ویلی کېږي د عربی په اصطلاح کې نو د سلسل بول یا د نکسیر مریض چې دی خاص کر د سلسل بول مریض چې دی هغه ته د فقهاو حکم دا دی چې هغه به هر مزله نجیبه اودس کوي هغه به هر مزله اودس کوي اگر چې هغه نه بیا هم هغه کار کېږي نو کېږي د دوران نماز دې کېږي نو داسې یو کار دی وکړي چې اوس پسند هغه که لاندې دغسې صورتحال انډرویر د استعمالې که بره وي د هغې دپاره د متبادل چې هغه وینه یا د هغه ناپاکۍ هغې قطرات چې کوم دي هغه د جومات صف یا ستا کپړې نه ګنده کوي او هر مزد لپاره به د اودس اهتمام کوي دا ستاسو باریکه وینه چې کومه ډاکټر صاحب تاسو وې انتظار نه وروستو که د دغې کې رکاوټ راتلی شي نو انتظار دې وکړي که نه نو هغه د اودس وکړي بل مزله دی بیا بل مزله دی بیا د هغې دا حکم او بل تاسو وی چې هر اندام درې پیری وینځل پکاري لکه مثال په تور باندې موږ جمعات کې اودس کوو نو خو پیپرا کولاو کو هغه تخپور دا کو نو دا به درې پیری را لړکو بیا به ور مخ ته کوم په یو پیر باندې په خبر روانې دي نه یو ځل تاسو بو استعمال کړی او د اوبو د استعمال په نتیجه کې تاسو به بند کړلې هغه واچولې تاسو ټیک شو اوبو د اسراف نه خاص کر مخ خو به موږ لپه ډکې کو وی بنځو درې پیرې به وکړو خو چې لاسونه یې خپې یې چې موږ پیپ ته ورلاندې کو یو پیر او اوبه پې راشي خبره ختمه شوه نو نه دا به نو ایصال لکه ایصال الماء مراد دی د دې نه هغه ایسو ته اوبه رسول مراد دي درې ځله کې دغه راځي تقریبا د لوټې په استعمال باندې د دې اندازه صحیح لګي زه خو تاسو ته او که داسې نل وي چې هغه کولاو شو نو زبردسته خبره ده مقصد چې دی هغه استیعاب دی استیعاب نه مراد ده چې دا لاس وچ پاتې نه شي ویښته وچ پاتې نه شي خپه وچه پاتې نه شي مخ وچ پاتې نه شي دې ته استیعاب ویلی کېږي نو که هغه په یو ځل باندې کېږي هغه کافي دی صحیح ده اخره کې ډاکټر صاحب اوس زه ستاسو نه تپوس کوم ستاسو تپوسونه ختم شي دا راته وایي چې او ما یو د دې تفصیل پاتې شو چې اودس په څه ماتېږي اودس دا درې څیزونه خو ما وښول د دې نه علاوه دوران نماز که چا قهقهه وکړله لمونځ په دوران خولې کولا وکړله او قهقهه چې ورته وایي هغه وشوه نو هغې سره به اودس ماتېږي او خوب سره که اوده شو یو جټکه پرې راله نوم چې دی هغه نواقض اودس کې دی هغه دومره جټکه چې د هغه شاته تکیه پرته وي هغه د کولاو پرېښودلی شي تکیه که لر کړلی شي هغه لاړ شاته نو د هغه اودس مات شو هغه ته خو اندازه وي که نه تھینک یو ویری مچ ډېر زیات مننه ډاکټر تاسو ډېر زیات مننه چې تاسو راغلی تھینک یو ویری مچ لیدونکو دا زموږ نړۍ پروګرام په خیر رمضان ورکوټې شانتي بریک کولو سبا مازدیګره پورې 15 بجې بیا تاسو سره ملګرتیا کوو انشاءالله په هم پښتو ون باندې په لوی الله مو سپارم د الله په امان
ته